آیا واقعي عمران خان د اډیالا جیل نه کې پی کې جیل ته منتقل کیږي؟ په دې باندې په میډیا باندې ډېرې زیاتې خبرې روانې دي، ځکه الیمین ګنډاپور عمران خان سره په جیل کې ملاقات کړی دی چې دغه ملاقات دننه اندروني خبرې هم مخې راغلي چې هم په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. بل عمران خان د پی ټی آی وکیلانو او خپل سیاسي لیډرانو لپاره ډېر اهم هدایات جاری کړي دي. دا هدایت عمران خان ځکه جاری کړل چې د پی ټی آی څومره هم لیډرشپ ته یا وکیلان دي د هغوی ترمنځ څه اختلافات راغلي دي چې د هغه اختلافات په وجه باندې عمران خان لیډرانو ته هم خپل سیاسي لیډران چې کوم دي هغوی له هم هدایات جاری کړي دي او چې څومره هم د عمران خان وکیلان دي هغوی دپاره هم هدایات جاری کړي دي. دا ټول تفصیلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو چې ټول تفصیلا خبره کوو. پرون راسې په میډیا باندې دا یو خبره ډېره زیاته زیرګرد شته چې عمران خان اډیالا جیل نه کې پی کې جیل ته منتقل کیږي. د هغې دپاره تیاریان هم پی ټی آی والا شروع کړي دي. الیمین ګنډاپور اډیالا جیل کې عمران خان سره ملاقات کړی دی. دا ملاقات د څه مقصد دپاره شوی دی په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو، خو اصل کې دا ملاقات ځکه شوی دی چې یو څو ورځې مخکې الیمین ګنډاپور شهباز شریف سره ملاقات کړی او په هغه ملاقات کې دا خبرې هم شوې وي چې مطلب حالات ته د پی ټی آی دپاره لږ سازګار کړی شي. د عمران خان سره چې د وکیلانو کوم ملاقات کیږي هغې دپاره د یو بل انوایرمنټ جوړ کړی شي. ځکه الیمین ګنډاپور ورته ویلي دي وزیر اعلی یم، زه د کې پی کې وزیر اعلی یم. شهباز شریف سره دا خبرې کړي دي او عمران خان سره د ملاقات چې زه کله کوم نو ما لپاره د مطلب حالات سازګار کړل شي. زه د کې پی کې وزیر اعلی یم، هغه زما لیډر دی، هغه سره چې زه ملاقات کوم خامخا زموږ به څه پرایویسي داسې خبرې به چې هغه مطلب زما او د عمران خان ترمنځ به نو چې کله هم زه ملاقات کوم چې ما له حالات سازګار کړل شي. لکه مطلب چې کله هم عمران خان سره خپل وکیلان یا داسې لیډران ملاقات کوي نو خامخا د جیل عمله ورسره هم وي، نو داسې څه پرسنل خبرې چې کوم وي هغه په دغه کې نه ډسکس کیږي، پرایویسي چې کوم وي هغه بیا په ملاقات کې نشي ډسکس کیدی. نو الیمین ګنډاپور ورته ویلي دي چې کله هم زه عمران خان سره ملاقات کوم نو کم از کم زما لپاره د حالات سازګار کړل شي، کم از کم مال د مطلب پرایویسي راکړل شي چې زه عمران خان سره کوم ملاقات کوم چې هغه زه په پرایویسي کې کوم او زموږ کومې خبرې کیږي چې هغه لیک کیږي نه جي. نو اوس الیمین ګنډاپور عمران خان سره اډیالا جیل کې ملاقات هم کړی دی او عمران خان ورله ډېر اهم هدایات هم ورکړي دي الیمین ګنډاپور ته. عمران خان ته دا تجویز ورکړو که چېرې عمران خان اډیالا جیل نه بنګاله ته شفټ شي، مطلب عمران خان ته الیمین ګنډاپور چې کوم دی عمران خان ته دا ووي ته که چېرې اډیالا جیل نه بنګاله ته شفټ کېدل نه غواړې نو بیا به موږ ته کې پی کې جیل نه منتقل کړو، نو کم از کم زموږ به تا سره ملاقات په اسانه باندې کېږي. کم از کم په کې پی کې کې زموږ حکومت ته نو که زموږ تا سره ملاقات یا څه خبره ډسکس کولی نو موږ له مشکلات نه. دا ولې الیمین ګنډاپور عمران خان ته دا خبره کړې ده، خو عمران خان ولله ویلي دي چې نه زه نه شفټ کېدل غواړم، زه کې پی کې جیل ته تل نه غواړم. بیا عمران خان سره د خپل وکیلانو چې کوم مطلب ملاقات کیږي که چېرې کې پی کې جیل له شفټ شو نو بیا به هغه ډېر په اسانه باندې کیږي، خو عمران خان ولله دې خبرې نه انکار کړی دی. بل طرف ته الیمین ګنډاپور ته په الیکشن کمیشن نه د نااهلۍ حوالې سره چې کوم نوټس جاری شوی هغه هم عمران خان سره هغه ډسکس کو چې ما ته نااهلۍ حوالې سره دا نوټس جاری شوی دی. په هغه نوټس ورته عمران خان هم څه اهم هدایات ورکړي دي. بل اډیالا جیل نه کې پی کې جیل ته منتقلۍ حوالې سره چې کوم خبر په میډیا باندې چلی هغې کې هیڅ قسم حقیقت نشته، خو ذرایع دا خبره کړې ده چې عمران خان اډیالا جیل نه کې پی کې جیل ته منتقل کېدو باندې الیمین ګنډاپور ته انکار کړی دی. بل طرف ته عمران خان خپل وکیلانو او پی ټی آی چې څومره هم سیاسي لیډران دي هغوی دپاره څه اهم هدایات جاری کړي دي، ځکه د پی ټی آی ترمنځ چې کوم اختلافات راغلي دي هغې اختلافات ختمولو حوالې سره عمران خان هدایات جاری کړي دي. عمران خان ویلي چې د پی ټی آی څومره هم وکیلان دي د صرف او صرف خپل فوکس په کیسونو باندې وساتي او چې څومره هم پارلیماني سیاست ته نو د لیډرانو د پرېږدي، لیډران د خپل سیاست کوي او وکیلان د خپل کیسونو باندې فوکس وساتي. د پی ټی آی په خپل وخت کې وکیلانو نه پی ټی آی ته مطلب پی ټی آی له چې کله مشکلات نو هغه ټایم کې پی ټی آی سره زیات مدد چې کوم دی وکیلانو کړی دی. وکیلان به عمران خان سره او عمران خان په سر باندې ولاړ عمران خان کیسونه یې ایشتلي وو چې څه ټایم د عمران خان لیډران چې کومو د عمران خان نه تلل عمران خان سره دوکه کوله بېوفایي ورسره کوله هغه ټایم صرف دغه وکیلان عمران خان سره ولاړو. نو بیا چې کله الیکشن راغو نو عمران خان هم دغه وکیلانو احسان په ځان نه دی پرېښی، خپل لیډران یې شاله پرېښي دي خو دغه وکیلانو ته ټکټونه ورکړي دي. دغه وکیلان خپل ځان سره الیکشن دپاره ودرولي دي چې کې ډېر وکیلان کامیاب شوي هم دي او نن سبا د قومي اسمبلی حصه هم د چې هغه یو غټ وکیل دی او هغه له قومي اسمبلی کې نشست هم میلاو شوی د پی ټی آی د برکته چې هغه
چې کې ډېر وکیلان مطلب د اسمبلی ممبران جوړ شوي دي. اوس په دغه وکیلانو کې ډېر زیات اختلافات هم راغلي دي چې دغه اختلافات پی ټی آی ته ډېر زیات نقصان ورکوي. نو ځکه عمران خان دا هدایت جاری کړي دي چې څومره هم وکیلان دي ای د خپل فوکس په کیسونو باندې وساتي او څومره هم زما سیاسي لیډران دي ای د خپل فوکس په سیاسي لیډر او په پارلیمنت باندې وساتي. نو په دې ویډیو کې دا اهم معلومات تاسو سره مې شریکول. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.